بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه رفیع الله خان. نن موږ تاسو له یو پروګرام داسې راوړی دی چې زموږ داسې څه مشران دي چې هغو د ډېر وخت نه داسې یو جدوجهد کوي او د اسلام او د قرآن شریف خدمت کوي. د هغو سره راغلي یو نن او د هغو سره ولاړ یو چې هغو کم کار کوي، په کم وخت نه شروع کړی دی. نو زموږ سره دلته مولانا صاحب ولاړ دی، دوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دی، شکر. د ټولو نه مخکې چې د کتونکو سره خپل تعارف وکړي. زه چې د قاری محب الله د اسحاق محلي اوسیدونکی یم او د دې ضعیفو شهیدانو قرآن شریفونو خدمت کوونکی یم. زه د دې په واسطه سره د ټول ولس ته مسلمانانو ته مخاطب کېږم. ښه جي، دا راته ووایه چې تاسو دا اداره کله اسټبلیش شوې ده، کم وخت نه کار شروع کړ او په څه مقصد یې شروع کړی؟ دا چې موږ د 2005 نه الحمدلله اداره رجسټر شوې ده او دا د قرآن شریفونو په ملکن ډویژن کې د ضعیفو شهیدانو قیدو سپارو او د بوسیدا اوراقو خدمت کوي. دا د تقریبا د ډېر وخت نه په دې فکر کې ده چې را د دې قرآن شریفونو دا خدمت چې کوم دی دا سرته ورسي. خو د دې الحمدلله مسلمانانو د هر مسلمان د زړه دا ارمان دی، تمنا ده چې د قرآن شریف د عقیدې سپارې یا اخبار پورې چې دا بې حرمتۍ نه بچ شي. نو دا موږ په دې ملکن ډویژن کې کار کوو، خو د خلکو د بهر د لرې لرې نه د صوابۍ نه د نور علاقو نه هم موږ ته دا دغه کېږي چې تاسو د برانچونه کولاو کوئ. خو موږ د برانچونه ځکه نشو کولی چې موږ سره دومره وسایل شته نو او دا کوم د هغه چې کوم د ملکن ډویژن په مشکل موږ سمبالول موږ ته ګران شوي دي. نو د دې لپاره موږ سره دا یو ګودام دی او د دې په شان لاندې یو بل حال دی. نو دا فول ډک دی د چته پورې. د دې نه علاوه دا به ګورو. جي لاول دا راته ووایه چې تاسو چې دا کار کله شروع کړه، اوله کې بس تاسو څه طریقه کار و؟ تاسو بس به بکسې وایي په جوماتونو مخې ته د کلیاستانو کې، یا به تاسو کلیکشن کو؟ هغې حوالې سره لږ ووایه چې دا کتونکي پوه شي. موږ خو چې مخکې داسې به وه چې د دې غارونو کې د سمستو کې د قبرونو کې دا موږ راغونډول، نو هغه بیا په ډېر مقدار کې ډېر زیات شو. نو هغه بیا زموږ د کنټرول نه ووتل. نو بیا به موږ دې سره دا کار کوو چې د سنګوټۍ کې موږ به د دې لپاره کویان څه حضراتو موږ له کویان راکړو، څه کنل څه موږ وکنل. نو موږ په هغې کې به دا اوراق دفن کول. څه داسې په ابتدا کې هم داسې یو دوه ټرکه موږ اباسین ته هم چې دی نو دریا بورد کړي، خو د هغې نتیجه زموږ ډېره خوښه نه وه. موږ یې کېدای شي دا لکه صحیح طریقه باندې د دریاب کې حل نه شي. نو د هغې لپاره موږ بیا د فقهاو سره د دې باندې استفتاء او فتوا طلب کړه. نو هغو کتابونه هم دا لیکي چې دا په شرعي طریقه باندې دفن شي، نو دا به ډېره بهتري. ټیک ده جي. اوس دا راته ووایه چې تاسو ته دا بوسیدا اوراق چې دي، دا ضعیف قرآن شریفونه یا داسې کتابونه یا اخبارونه چې هغه تاسو چې بې حرمتۍ نه بچ شي، هغه تاسو ته راشي، نو د دغې د سټور کول لپاره ستاسو سره څه وسایل دي؟ موږ خو چې سټور کول لپاره څه بعضې حضراتو خپل فري ګودامونه راکړلي، څه موږ په کرې باندې اخیستي، څه کم بیش موږ سره تقریبا 15 ګودامونه دي. څه په باغډیرۍ کې دي، یو 6 باغډیرۍ کې دي، 2 هالونه دا ډک دي، داسې یو 15 چې دي هغه په 4 په تختبند کې دي، او داسې یو 3 چې دی نو په اسحاق محله کې دي. نو دا اوس داسې دي چې لکه زموږ د کنټرول د برداشت نه ودي. نو د دې لپاره موږ دا ستاسو دا راته زموږ لپاره ډېر ګران دي چې تاسو زموږ خبر واخیست. موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې ټول مسلمان ته دا خبر ورسي او په دې خدمت کې شریک شي. ټیک ده جي. څنګه چې مشر ووایي چې زموږ سره مختلف حالونه دي، هغې کې موږ دا اوراق چې دي دا جمع کول اول په بوجو کې، او دې ځای نه پس بیا چې دي نو دا بیا سنګوټۍ ته دا کوي. خو هغه پروګرام د دوی بدل شي، هغه به هلته خبرې کوو. خو دلته اوس موږ یو حال کې موجود دي، تاسو راشئ چې دا وګورو چې دا حال تاسو ته ښیو چې په دې حال کې څومره چې دی نو دا اوراق دي په بوجو کې پراته دي چې تاسو په خپلو سترګو مه ګورئ. دا حال دی چې په وړو باندې موږ راکوشو. دا تاسو کتی شئ، دا وګورئ چې دا که تاسو وښئ، دا طارق حسین کیمرامین ته زه چې دا د دې ځای نه وښئ، دا چت وښئ، دا چت کې دا تاسو وګورئ چې دې خوا راشي دا لاندې ویښه پورې دا یو ډېر غټ حال چې دی نو دا د چته پورې دا بوجۍ پرتې دي او دا ډک دي. او دا دو بقول د دوی چې د دې نه لاندې بل هم داسې حال دی، هغه هم د چته پورې ډک دی. او د دې نه علاوه چې کوم نور 14 حالونه دي مختلف ځایونو کې، په تختبند کې یا په باغډیرۍ کې، نو هغې کې هم دغه شانتې دا اوراق چې دي نو په بوجو کې پراته دي او دا ډک دي. نو دا تاسو وکتل جي، دا د دوی یو جدوجهد دی او په دې کې موږ کوشش کوو چې زموږ څومره مسلمانان وروڼه دي چې هغې هم دې کې خپل حصه واچي او دا
قرآن شریف یا د نور اسلامي کتابونو چې کوم بې حرمتي کیږي چې هغه نه کیږي. نو دا تاسو د دې ځای نه دا وکتل اوس په دې ځای نه پس موږ ځو سنګوټې ته او سنګوټه کې چې دوه کوم کویان کنستي او دا اوراق هلته دفن کوي نو اوس نور زموږ سره اوسئ تاسو ته به دغه ځای نه موږ مخامخ کیږو. خجی منګه اوس د شیراړۍ ګل کدینا چې دی نو دلته سنګوټې ته راورسېدو. دا د سنګوټې علاقه ده بره په پټو کې تاسو د دې لږ دا پس منظر خیم دا وګورئ چې پټي دي او دا پورې چې دی نو د منګلور غر دی دا باغچه ده دلته کې مخکې ځو جي تاسو ته دا خیم چې دا کم اوراق چې موږ تاسو ته هلته ګودام کې وښو هغه ګودام نه دوی بیا چې دی نو دا بیا دلته کې راوړي تر غوسې نه دا لږ وښیه دا وښیه دا بورډ دی جي او دلته کې راشه دلته راشه دا کوی وښیه کم کوی کې چې دوی دغه دفن کوي دا وګورئ چې دا کوی چې دی دې ته بیا هغه بوجۍ راوړي او دلته کې دا د هغې هغه دغه چې دی نو دا دفن کوي. یو دغه دی یو کوی دا دی جي یو کوی دا دی دا ټیک شو جي. نو دې حوالې سره به اوس موږ خبرې کوو جي زموږ د دې ادارې بل یو مشر دی جي هغه زموږ سره موجود دی. دا راته ووایي چې دا کم شیراړۍ کې چې کم حالونه یا په نور حالونه دي ستاسو سره 14-15 پورې هغې کې چې بیا هغه دغه جمع شي نو بیا تاسو ټول دلته راوړئ که نه دغه حوالې سره د اول خپل تعریف وکړئ زموږ پېژنئ. جی محمد اسماعیل چې دی نو د اداره تحفظ بوسیده اوراق قرآن کریم له طرفه تاسو ته مخاطب یم. جناب دا د کله چې دا پاڼې زموږ سره ډېر زیاتې جمع شي نو د اوسه پورې موږ به دې سنګوټه کې 15 جوار کویان چې دي نو په هغه کې موږ دا دفن کړي دي. اوس مخامخ دغه یو کوی چې تاسو دغه کو په هغې باندې انتباهي یو بورډ هم لګېدل دی خبردار اس कुएं में कुरान करीम के मुक़द्दस बोसीदा औराक दफन है यहाँ पेशाब और रफ़ع हाजत न करें. نو په دې باندې موږ پوخ لینټر وکړو او د هغه پوخ لینټر نه وروسته پې دا بورډ ولګو او دغه شان دا 15 کویانو کې موږ دا اوراق جمع کړي دي. خو موږ ته چې دی نو علماء کرامو او مفتیان عظامو دا چې نو تجویز راکړو بلکې داسې و چې دا ډېره غوره به چې د دې زړو پاڼو نه چې دی نو ګته جوړه شي او بیا دغه ګته چې دی نو نوي قرآن شریفونه چاپ کړی شي دغه ګته دې نوي قرآن شریفونو ته واچولی شي نو دې کاغذ چې دی نو د دې دفن کېدو دا مسله به حل شي. بل جي دا د صدیانو نه چې دا یو مسله د امت اجتماعي را روانه ده نو د دې منصوبې دپاره چې د زړو پاڼو نه چې موږ ګته جوړه کړو او نوي قرآن شریفونه چاپ کړو دغه ګته دې نوي قرآن شریفونو ته ولګو او بیا چې دی نو دا د الله د رضا لپاره په امت مسلمه کې چې دی نو موږ مفت چې دی تقسیم کړو. ټیک دی. اوس دا راته ووایي چې دا خو تاسو تر اوسه پورې په دې کویانو کې به دفن کول اوس تاسو وایئ چې مفتیانو صاحبانو دا کړی چې دا دې دپاره یو داسې دغه په کار دی چې دا ریسایکل شي نو دغه دپاره تاسو ته د کم وسایل ضرورت دی څومره څه په کار دی هغه دپاره د ریسایکلینګ دپاره چې دی نو په دې کې دوه دغه دی یو ریسایکلینګ کمپلیکس دی چې هغه چې نو زموږ د دې زړو پاڼو پلپ یعنې ګودا یا دغه به جوړوي او بیا به د هغې نه چې ګته جوړوي او بل چې نوي قرآن شریفونه چاپ کول دي. د دې دوه دغه دپاره موږ چې دی نو اشتهارات مختلف چاپ کړي دي په مختلفو جوماتونو کې به هغه موږ اویزان کوو په هغې کې ټول ډیټیل چې دی نو موږ ورکړی هم دی. زه خپلو درنو مسلمانانو چې نو خویندو او چې دی نو وروڼو ته دا په لنډو دغه کې وایم چې تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ به دې باندې خرچه راځي نو دا قرآن شریفونه موږ د الله د رضا لپاره بیا مفت ټول امت له چې ورکو او یو به چې مفت د دې قرآن شریف د زړو پاڼو د حل کولو موږ به په کویانو کې نه ږدو خو دې نه به چې دی نو دغه نوي قرآن شریفونه ته ګته به جوړو هغې ته به اچو. اوس د دې لپاره 2.5 کروڑ روپۍ کومه بیس چې د دې دغه د اسټیمیټ دی د دې د یوې پرزې او د ماشین سره متعلق چې کوم دغه دی هغه موږ په دغه پوسټر کې ورکړي دي او زموږ په پته باندې چې هغه هیډ آفیس قرآن محل عثمان آباد کې دی او په هغې کې موږ ټول ډیټیلز په دې دغه کې ورکړي په پوسټر کې او که څوک زموږ سره لږ کنټیکټ کوي الحمدلله مسلمانانو کې ډېر مالدار کسان دي 2.5 کروڑ روپۍ یو کس هم چې وغواړي نو دا مسله چې نه حل کېدی شي خو موږ ټولو ته هغه چې دی نو متوسط کسان دي او هغه چې کوم دی نو عوام دي یا چې کوم دی نو ریچست کوم فیملیز دي یا چې دی د هغوی اپروچ ته ریچست کسان دي هغه چې زموږ سره کنټریبیوشن کوي موږ له ډونیشنز راکړي. د دې نه علاوه موږ یو مخصوص بک چې کوم دی نو هغه پرنټ کړی دی د هغې یوه پاڼه به صرف چې 5000 روپۍ نه کم هغه موږ نه دغه کوو هغه سپیشلی د کمپریهنسیو پروجیکټ چې په نوم باندې چې کوم موږ
دا اوس لانچ کوو پروجیکټ د دې پروجیکټ دپاره چې دی نو د هغې د موږ ډونیشن کلیکشن دپاره به چې دی نو چندې راټولولو لپاره موږ چې دی نو دا د خواصو او عوامو مخې ته به ځو نو موږ دا امید کوو چې موږ درشو نو زموږ چې دی نو ډیلیګیشنز چې دي نو هغه تاسو مه مایوسه کوئ بلکې هغه کسان چې هغه مالدار وروڼه دي زموږ مسلمانان هغه چې دی یو دوه کسان راټول شي هم دا مسله چې دی دغه کېږي. حاجي ستاسو د خبرو دا مقصد دی چې دا کم عمل تاسو وسه پورې کړو چې د دې نه پس په دې تاسو مشیندرۍ دپاره دا 2.5 کروړ روپۍ دغه دي چې دا بیا تاسو دا کاغذ چې هغه کې ریسایکل کوي او چې ګوره ریسایکلینګ کمپلیکس چې دی نو د ظاهر خبره ده دا یو ګروپ ته د مشینرۍ چې ویریس کاینډز اف مشینریز چې دا د دې نه یو دغه ریسایکلینګ کمپلیکس جوړیږي د دغه ریسایکلینګ کمپلیکس د مشینرۍ د خریداري دپاره او د اوس چې دی نو د نیو قرآن کریم د پرنټینګ دپاره چې کوم مشین دی هغه په 1 کروړ روپۍ دی یوازې دغه یو مشین دا بیا موږ مختلف بیجز دغه کوو په هغې کې به قرآن کریم چې دی نو پرنټ کوو په یو بیج کې به 1000 نه ولا 5000 قرآن شریفونه پورې دغه دا نسخې به چاپ کېږي او دا بیا فری د الله د رضا لپاره دا ډسټریبیوټ کوو د جوماتونو ته. ټیک ته جی څنګه چې تاسو دا وایي چې تاسو سره د وسایلو ضرورت دی نو که څوک ستاسو سره زموږ په ملک کې یا د ملک نه بهر څوک څه هیلپ کول غواړي نو هغو ته یا خپل نمبر یا خپل څه کانټیکټ څه ورکول غواړئ نو زموږ د سکرین ته دغه ورکولی شي. زموږ قاری محب الله صاحب چې اول تاسو سره چې دی نو ابتدایي چې دی نو هغه تعارف مو شو هغه چې دی نو د هغې هغه دغه بیان کو د هغه نمبر یې 2 دي چې تاسو ته وایم 0301 85 21 959 0333 94 73 789 او زموږ د ایگزیکټیو باډي چې دی نو هغه جنرال سیکرټري د هغه نمبر هم تاسو ته وایم 0345 81 22 699 دا جی د هغوی نمبر دی نو مهرباني وکړو تاسو موږ سره به دې رابطه وکړه پاکستان کې بیرون ملک زموږ وروڼه چې کوم دي موږ له چې دی دا پیسې چانده راکوي او زموږ دا چې کار روان شي د دې نه علاوه چې کوم ستاسو په ذهن کې موږ ته مفید کوي مشورې راځي هغه موږ ته راکړي نو ستاسو به ډېره مننه وي. ډېره مننه زموږ سره خبرو کولو دا وجي زموږ هغه دوه مشران چې کومه اداره دو په 2005 نه د وسه پورې چې نو دا کوي خپل هلې ځلې کوي دوسر اوس چې زه په لار راتلم د شراړۍ نو دو دا وموي چې دا د خیبر پښتونخوا واحد رجسټر اداره ده چې دو د بوسي د اوراق چې دي یا د ضعیف قرآن شریفونو چې کوم دي د هغې د راغونډولو هغه عمل چې دی نو هغه صرف دا اداره کوي د دو دا وینا ده چې دو به کوم عمل اول کوو د بوسي د اوراق چې به دو جمع کول ګودامونه یې دي دپاره اخیستي 15 او هغې نه پس په بیا دو په ټرکونو کې هغه مال لاړو او دلته کې 2 کویان دا دي او دو به قول دو چې 2 نور بل ځای کې دي 3 نور دي نو دا کویان چې دي نو دو به لول دغه بوجې راوړي دې کویان ته به اچول بیا دو وایي چې مفتیانو صاحبانو دا تجویز کړه چې د دې بجای چې دا کم اوراق چې دي بوسیده اوراق یا ضعیف قرآن مجیدونه دا ریسایکل شي د دې دپاره داسې مشینري واخیستی شي او دغه یوټیلایز شي دوباره او د دغې نه ګتا او پاڼې داسې جوړې شي نو دوی وایي چې دغه که موږ یوټیلایز کړو او د دغې نه قرآن مجیدونه به بیا جوړو او هغه به بیا فری ورکو د دغې دپاره دوی ته څه د وسایلو ضرورت دی یا به پې مشینري علي نو دو وایي چې د دغې دپاره څه 2.5 کروړ روپۍ د هغې باندې لاګت راځي نو موږ دا امید کوو چې دا مسلمانان زموږ چې کوم وروڼه دي مشران دي په پاکستان کې د پاکستان نه بهر دي هغه په دې کې خپله حصه اچوي او دا کومه فریضه چې ده په دې کې به د دوی ادارې سره کومک کوي زموږ کوشش د دغه حده پورې امید به موږ ستاسو نه کوو چې تاسو د دو دا کم جذبه چې دا کم کار چې دو روان کړی دوی سره په دې کې کومک کوئ زموږ د پروګرام ټایم پای ته رسي د بل پروګرامه پورې موږ له اجازت راکوي د الله پامان.